فیصل خان ترکی صاحب د چې کوم کارکردګي و نو هغه ټیک نه وه، په دې وجه باندې دی مونږ ریموف کو. دې سوال له راتلم چې یو منسټر دی سیاسي طور هغه ډېر زیات مضبوط سړی وي، هغه د بېبسۍ اظهار کوي چې زه د کلاس 4 نوکري نشم کولی. څه وجه ده؟ څوک هغه طاقتور لاسونه دي د منسټر عمره مضبوط سړی د هغه مخې ته بېبسه دی؟ فروری 2024 کې الیکشن وشو، هم د پی ټی آی دا ناره وه چې یاره 804 د رهایي لپاره ووټ ورکوي. خلکو په سټیچرو باندې مریضان راوستل، په امبولینسز کې مریضان راوستل، معذوره په ویلچیرز باندې راغلل، ووټ یې ورکو. یو نیم کال تیر شو، خان راونوتو. د پی ټی آی احتجاجونه هم ناول د کې پی کې پورې اوس د پېښوره پورې محدوده شو. هغه چې څه مقصد له تاسو د خلکو ووټ درکړی هغه خو اچیف نه شو، نو ستاسو په خیال باندې چې لکه اوس ریزاین ورکول نه دي پکار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت ما سره د خیبر پښتونخوا د ایلیمنټری اینڈ سیکنډري ایجوکیشن سابقه منسټر فیصل خان ترکی صاحب موجود دی. څه ډیولپمنټ شوي دي خو په دې باندې معلومات ترلاسه کوو چې دوی استعفا ولې ورکړه. د دغې باره کې مختلف خبرونه گردش کوي. څوک وایي چې یاره وزیر اعلی صاحب دی د انکمپیټنسي له وجې نه ریموف کو. دا خبره پکې هم گردش کوي چې یاره حکومت د نجکارۍ آغاز کوي او فیصل خان ترکی صاحب د ټیچر کمیونټي سره خپل تعلق نه خرابو، د هغې د وجې نه دوی ویلنګلی ریزاین ورکو. په فروری 2024 کې چې کله جنرل الیکشنز وشو نو په هغې کې پاکستان تحریک انصاف د 804 د رهایي لپاره موږ به عمران خان رها کوو. یو نیم کال تیر شو، عمران خان رها نشو، په پارټۍ کې تقسیم دی. وجه څه دوی سره آپشن څه دی؟ په دغې به هم د دوی پوینټ اف ویو واخلو. منسټر صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم، مصروفه وئ، موږ له هم وخت راکړه. د ټولو ناول خو راته ده ووایئ چې د وزارت نه د استعفا وجه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنگر خان ستا ډېره مهرباني په ترقي هاوس ته خپل کور ته په راتګ باندې هرکلی وایو او شکر الحمدلله. زه په خپل کار باندې یو نیم کال چې مې څنګه ډیلیور کړه، زما انیشیټیو، زما کار، سیزونه، ریفارمز ټول چې دی ستاسو زړه باندې دي. استعفا ما د خپل عزت، د خپل ډلې پرې د انټیګریټي، د هغې د شملې، د هغې د اونر، د هغې د انټیګریټي انټیکټ ساتلو دپاره ما سره آپشن یو غاړې ته وزارت او اختیار او بل غاړې ته زما د دې ډلې پرې د رزړو د ثوابې د خلکو شمله د 20 کالو محنت، ما هغه محنت خرابول نه غوښتو. په دغه وجه مونږ ټولو مشرانو د پارټۍ ټولو قایدینو سره مونږ په دې دغه کړې ده، مشوره کړې ده او ټولو مشرانو سره په سلام باندې د دې کابینټ نه په عزت باندې مونږ خپل ځان جدا کړو. صحیح. هغې کې د وزیر اعلی د یو ترجمان له سایډ نه یو دا وضاحتي بیان هم رالی چې یاره فیصل خان ترکی صاحب د ده چې کوم کارکردګي و نو هغه ټیک نه وه، په دې وجه باندې دی مونږ ریموف کو. څنګه داسې ده چې زه د بار نه مې د آکسفورډ بکس نه مې سبق ویلی دی، بی ایس سی آنرز مارکیټنګ مینجمنټ کې مې ډیګري کړې ده. زما سپیچونه، زما سیزونه به تاسو کتلي، میډیا والا، زما خلکو او زما انیشیټیو سیدي ټول زما په فیسبوک او ټیک ټاک او په ټویټر باندې او زما په سوشل میډیا باندې دي، څه مونږ اپلوډ کړي دي، څه به راځي. کمینګ ورځو کې به زه په خپل پرفارمنس باندې انشاءالله دغه کوم. الحمدلله ما بهترین کار کړی دی، خپل الله مې په خپل کار ګواه کړی دی او زما ډپارټمنټ تاسو راوالی تا ته وایم سنګر او چې چا سره اختیار دی هغې دې زما کار کمپیریزن دی وکړي نورو وزارتونو سره او ټولو سره په خیبر پښتونخوا کې. زه په خپل کار او په خپل هغه باندې فخر کوم. الحمدلله ما په دې سوچ باندې خپل ډپارټمنټ او خپل ټیم موټیویټ کړی دی چې د غریب بچی به د خپل بچي نه ښه کوم. زما بچی دې ځای د غریب بچی لاندې دی، دې به ترې راباره کوم. په دغې موټو باندې ما خپل ډپارټمنټ ډرایو کړی دی. بهترین کار مونږ کړی دی. د هغه ټوله ډاټا آنلاین الحمدلله اویلیبل ده. د چا بیان چې ما کار نه دی کړی یا پرفارمنس نه دی کړی، چې څوک بغیر پرفارمنس لري کړي او پوره پراپر چارج شیټ وړي چې دا 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 نه دی کړي. الحمدلله زما کار د ټولو د وړاندې الحمدلله بهترین کار مې کړی. صحیح. دا خبره تاسو واضح نه کړه. یو خو تاسو ووایئ چې ما سره اختیار نه و، بېبسي مې وه. دا هم واضح نه کړه چې چا تاسو ته اختیار نه درکو. ګوره جي دا ډېره واضحه ده، اختیار ما سره الحمدلله و. سلیکټ ډېر په حده پورې او سلیکټ ډېر سیزونو کې مونږ سره اختیار نه و. ما بلس چې کوم سپیچ ورکړی دی هغه یو کلیر سټیټمنټ دی چې ما ولې دغه ورکړی دی ریزاین. چونکې کار کې هم ایشوز وو، کال یو نیم کال چې مونږ څنګه تیر کو او انوایرمنټ هغه شانتې نه جوړېدو. زه چې څه کار کوم ډېر آنیسټي سره د ترقۍ هاوس، د ترقۍ فیملی او زما د ډلې پرې د ثوابې او د رزړو دا خلک ناست دي، دا به زما نه تپوس کړي، دا زما عزیزان دي، دا خلک زما نه کړي. شکر الحمدلله مونږ بهترین کار کړی دی. استعفا هم په خپل زړه ورکړې ده، خپلو خلکو خپلو ملګرو سره مشوره کړې ده
او په عزت او انټیګریټي اونر او د خپل خلکو وقار لام ترجیح ورکړی دا منسټر لنا خپل عزت لام ترجیح ورکړی دا په دغه اقلا باندې موږ د دې کابینټ نه ځان جدا کو جی صحیح یعنی تاسو د خلکو کار نه کېدو د خلک خفه کېدل نو تاسو ریزاین ورکو دا پکې یو وجه وا کارونه زموږ الحمدلله روان دي ما بل سټیټمنټ کې ویلو چې کارونه کېدل خو هغه یو سټیټمنټ ما برابر کارونه موږ الحمدلله کړي دي سزینو کې زموږ کلاس 4 وغیرہ واړه ایشو سیدی هغه سټکو اصرار زما عزیز دی دا دی ولر دی مې پکې سټایل دی اوسه پکې بیا ستا یم د ما سره شپږ میاشتې په جیل کې تیری کړي دي او زمانه توقع ده اوس چې زه دله سنشم کولې بل مرګري له سنشم کولې نو اخر دی او زمانه به زما خلک تپوس کی سر دې سوال لراتلم چې یو منسټر د سیاسي تور هغه ډیر زیات مضبوط سړی وي هغه د بېبسۍ اظهار کوي چې زه د کلاس 4 نوکري نشم کولی څه وجه ده څوک هغه طاقتور لاسونه دي چې هغه منسټر سړی د منسټر عمره مضبوط سړی د هغه مخې ته بېبسه دی ورجی منسټر به تاسو ته مضبوط کاری ما یو نیم کال منسټر وکړه زه منسټر کمزور سړی د منسټر نه ایم پی ای او عام ولس هغه ته زیات دغه طاقتوري مضبوطی دي او مونږ کوشش کړی دی الحمدلله چې یو نیم کال کې خپل خلکو لام بهترین کارونه کړي دي بنیاد هم کې خود د کارونو د بنیاد هم د کارونو د جابز د ډیولپمنٹ د کارونو کې خود ان شاء الله هغه ټول به مټیریلایز کو ټول نوکرې به مروړو ټول پیسې به مروړو فندونه به مروړو ان شاء الله خپل ولکو کې په پپړه باندې پټیټ کارونه کو ان شاء الله صحیح په فروری 2024 کې الیکشن وشو هم د پی ټی آی دا ناره وا چې یاره 804 د رهایی لپاره ووټ ورکړي خلکو په سټیچرو باندې مریضان راوستل په امبولانسز کې مریضان راوستل معذوره په ویل چیرز باندې راغله لوټ ورکو یو نیم کال تیر شو خان راونه وته د پی ټی آی احتجاجونه ناول د کې پی کې پورې وسته پیښوره پورې محدود شو هغه چې څه مقصد له تاسو د خلکو ووټ درکړی هغه خو اچیف نشو نو تاسو په خیال باندې چې لکه اوس ریزاین ورکول نه دي پکار ما خو الحمدلله ریزاین ورکول د کابینټ نه او د دې حکومت نه میزان نه یو سایت لګو او د نورو خلکو خپل فری ویل د غي خپل خوخره خو ستا خبره ډیره زیاته ضروری ده زمونه خلک کار کم غواړي او د عمران خان رهایی غواړي زه زما دا سوابل ما سره ناشتي زما خلک او زه په فرنٹ لاین باندې د عمران خان د آزادۍ لپاره جنګېږم او ان شاء الله ولعزیز که وزیر یم کنه ما که و ما کنه که ام پی ای نم یم سبا په دې خبرو مې پروا نشته بیا به هم ان شاء الله زه زما د عزیز ولی او زما د عزیزان په فرنٹ لاین د عمران خان نظریه حق سچ او رښتینو سره به ولاړ یو ان شاء الله په فرنٹ لاین به جدوجہد کو جنگیږو به ستا خبره بالکل ټیک ته چې عمران خان مونږ په یو نیم کال کې آزاد نکړی شو خو مونږ خو انسانان یو مونږ کوشش کولی شو خپل نیت الله پاک ته پوری شو سلا ورکول والا هغه لوی الله ناشته هغه زموږ نیت ونی ان شاء الله ولعزیز ما خو ورته ځان فری کو د عمران خان رهایی ته دا هم یو فیکټر او زما د استعفاء په دغه کې چې زمانه خلک ته پوښتنه کی نو ان شاء الله ولعزیز भरपूर आवाज بوچتو او भरपूर فایټ پکو د عمران خان دا خپل خويند مې ډاکټر اسی یو سره یو سوال درته کوم وزیر اعلی صاحب د نړۍ په کار چې تاسو د مثال تقلید وکي یاره جی دا سدا چې زمونږ فری ویل دی زما خپل خوخه ده زمونږ یو ډله پره ده زما پلار زما ترګانو دی خاندان دی زمونږ کشرانو او مشرانو شلو کالو نه ډیر زیات مهنت کړی دی او دا مهنت مونږه خرابول نه غواړو ځای کول نه غواړو مونږ بهترین ډیولپمنٹ کارونه کړی دي زما اختیار د دې کور اختیار د خلکو سره دی شکر الحمدلله ما نه یو کس تپوس نه دی کړی ما استعفا ورکړی دا ما ته چا دانې دی ویلي چې دا دی ولې ورکړی دا هر سړی ما ته وی بهترین کار دی کړی دی ډاډ را لکی او راته دا ویلي دی پښتو دی کړی دا ننګ دی کړی دی اونر د خپل ګټل دی شمله د خپل ګټل دی موږ په دې باندې فخر کو شکر الحمدلله چې الله پاک دا احساس پزړه کې اچولې دی چې اختیار او منسټری نه خپل پښتو خپل عزت خپل اونر خپل انټیګریټي چې د ګټل هغه زیات ضروری دی صحیح منسټر صاحب مصروف وای مونږ لم خپل قیمتي وخت را کړی زیاته مننم کومه خادو صحیح الله دې کامیاب کا او دستا کور دې هر کله راشي مهرباني جی عزت من شي الله دې